بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې ښه به یې وئ. که زما د شخصیت حدونه ګوري، زما پن زما د فکر ترجمان دی. زمونږ ګاونډي ملک افغانستان ملګرو ډېره غټه کارنامه وکړه. یو ډېر زیات ښکلی ګاډی ایجاد کو. دې سیټ کې تاسو ته ښکاري موږ ټول مسلمانان په ډېر زیات خوشحاله یو، ځکه دا د مسلمان شان دی چې کله یو مسلمان په ترقۍ وي، یو ورور یو ګاونډي په ترقۍ وي، نو هغه له پې خوشحالي پکار ده، ځکه چې هغه پې ښه ښکاري. ملګرو بیا ولې زمونږ مسلمانان وروڼه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دي؟ ځکه خوشحاله دي چې کله هم د یو تکلیف آواز راغلی دی نو هغه د افغانستان نه راغلی دی، چې کله هم یوه سړکه اوچته شوې ده ملګرو نو هغه د افغانستان نه اوچته شوې ده. نو ډېر عمر بعد پې الله جل شانه یو خوشحالي راوسته، نو دا خوشحالي موږ دوی ته ډېر زیات مبارکي ورکو او الله جل شانه دې همدغه شانتې په ترقۍ باندې بوځي. بیا په دې کې غټ کردار ملګرو د دغې ګاډي مخې ته یو کس ولاړ دی چې نوم یې دی جرنل مبین. دا هغه خلک دی چې کله دوی په اقتدار کې رالل افغانستان ته نو غیر ملکي خلکو ورسره تجارت بند کو، وایي مونږ تجارت نه کوو، خو دوی د الله جل شانه هغه رسۍ کلکه ونیوله او د شریعت مطابق هغه نظام راوستو. نو چې کله د الله جل شانه رسۍ کلکه ونیسي او شریعت وي پتا کې نو لارې کولا وخلو والا څوک دی؟ هغه لوی رب دی. نو په ډېر کم وخت کې ملګرو دوی افغانستان د ترقۍ په لور باندې روان کو. بیا زمونږ ملک پاکستان ته که وګورئ ملګرو نن سبا ټولې فکټریانې ولاړې دي. ولې؟ د دغه حکمرانانو په زړه کې درغلي ده، د ملک دپاره خیرخواهي نشته دی. که نن افغانستان په ترقۍ باندې روان دی، ولې روان دی؟ چې دغه حکمرانان جرنل مبین به تاسو کتلی ملګرو چې د دغه ماشومانو سره په لارو کوڅو کې ګرځي او ولاړ وي ورسره. دا نه سوچ نه کوي چې زه یو جرنیل یم او ما سره غټه عهده ده، ما نه څه پکار دي چې په لاره کې د ماشومانو سره ودرېږم، ما نه څه پکار دي چې د شپې ګرځم د عمر رضی الله تعالی عنه په شان، د شپې ګرځم د ورځې ګرځم، د هغه خلکو تکلیفات ګورم چې چاته تکلیف دی چې زه په کار باندې راشم. دا د جرنل مبین کار دی ملګرو، هغه ګرځي د دې خلکو په زړه کې مخلصي ده او شریعت مطابق خپل ژوند تیری. نو نن د شریعت مطابق چې څوک ژوند تیری نو هغوی له الله پاک انعام ورکوي. په کوم شکل کې؟ دا ګاډی وګورئ، یو داسې ښکلی ګاډی، دا د دغه یورپ ملکونو د غټو ملکونو کار دی. او که دلته زموږ په پاکستان کې څوک یو کردار ادا کوي، زما پاکستانی بچې یو څیز جوړ کړي نو خلک ورته وایي ګورې خیال کوه چېرته ویډیو ته ونه کړي، چېرته مخې ته یې رانه وړې، ګورې حکومت به دې اوچت کړي. نو که زموږ په دې ملک کې یو کردار ادا کوي، زما پاکستانی بچې هم ادا کوي، نو هغه یریږي. ځکه تاسو به کتلي داسې ډېر په سوات کې و په ځای کې و یو کس و هغه بغیر پټرولو ګاډی ایجاد کړی و، هغې به اوبو باندې چلیدو. نو وایي هغه بیا د پټرول چې کوم مافیا دی نو وایي هغوی پته مو ته ونه لګېده، هغه سیسټم یې ټول ګډوډ کړو، هغه کس یې جوړ اوچت کړو. نن د پاکستان پیسه د بنګلادیش نه هم ښکته ده، د افغانستان نه هم ښکته ده. او بیا هغه افغانستان چې صدي تېرې شوې خو په دوی باندې داسې چېرته د خوشحالۍ زیری نه و راغلی. نن افغانستان په ترقۍ دی. وجه څه ده؟ چې حکمرانان ټیک دي. وجه څه ده؟ چې جرنل مبین کوم چې د فوج سربراه دی هغه دا سوچ نه کوي چې زه یو جرنیل یم، زه یو افلاطون یم. نه، هغه وایي زه د خلکو د خپو خاورې یم، د خلکو سره په لارو کوڅو کې ودرېږي، د ماشومانو سره کرکټې کوي. نو کله چې دا خلک په ملک کې د زړه نه محبت ساتي او قانون یو وي، د خان او د غریب دپاره یو وي، جرنل مبین په شان دوه لارو کوڅو کې د ماشومانو سره ودرېږي، دا سوچ نه کوي چې زه به په هلیکاپټر کې ګرځم، ما پسې به 10 او 20 ګاډي مخکې او شاته روان وي. نه، دا سوچ نه کوي. هغه وایي زم د خدای تعالی یو بنده یم او دا هم د خدای تعالی یو بنده دی، دا زما په شان دی، زه د ده په شانتې یم، خپل ځان چوت نه حسابوي. نو چې کله قانون یو شان وي د خان او د غریب دپاره هغه ملک په ترقۍ باندې وي. زموږ ملک وخت ته وخت ډوبېږي، بلوچستان کې کویله، ګیس، هر یو څیز میلاویږي په پاکستان کې. خو نن په پاکستان کې حالات داسې دي چې دغه حکمرانانو زموږ هر یو څیز بهر ملک ته حواله کړی، خرڅ کړی دی، هر یو څیز دوی خرڅ کړی. ولې؟ چې د خپل جب دپاره لګیا دي، د عوام دپاره نه دي لګیا. که چېرې د عوامو سوچ وی د دوی سره نن به د افغانستان چې څنګه په ترقۍ باندې روان دی نن به پاکستان هم په ترقۍ باندې روان وي. دا د دغې خلکو برکات دي کوم چې دغلته ولاړ لري د ګاډي افتتاح کې او د عامو خلکو غوندې ولاړ دی.
څلور 1500 کسان ته نه دي تاو چې جرنیل صاحب ولاړ دی راشه 1500 دې تاو کوي نه د عام انسان په شان ولاړ دی او د هغه عوامو سره ولاړ دی د ترقۍ راز صرف دقه دی خو په څوک پرې پوهېږي موږ ورته دعاګانې کوو او الله جل شانه دې زموږ دا ملک هم د هغې خلکو نه خلاص کړي کوم چې درغلي دي کوم چې درغلي کوي کوم چې ځانونه ساتي او د عوام فکر ورسره نشته دی او ډېر زیات خوشحاله شوم زموږ چې څومره هم د سوشل میډیا مرګران دي د پښتنو هغې ټولو په دې باندې ویډیو وکړه او د خوشحالۍ اظهار یې وکړو مبارکباد یې ورله ورکړو ځکه هغه مسلمانان دي او چې مسلمان په ترقۍ وي نو موږ به ټول په ترقۍ باندې وو چې چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته ما نوید رحماني په خپلو دعاګانو کې هڅه ته زما په دعاګانو کې هر وخت کې اخره کې یوازې پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زما وطن پاکستان دی او مسلمان دی